बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګرانو کتونکو السلام علیکم. ګرانو کتونکو عمران خان او پریزیدنت ټرمپ د افغانستان او پاکستان او د امریکې یعنی د دې سیمې په حواله سره ډېرې ښې خبرې کړې دي. د عمران خان دوره چې کوم وه امریکې ته د دې هم ټول هغه فوکس چې مین کوم هغه په افغانستان کې د امن په حواله سره دی. بل خبره دا ده چې ټرمپ هم غواړي او زه دا وایم چې عمران خان د زړه نه غواړي چې د افغانستان دا مسله حل هو. پاکستان کې هم حالات چې کوم دی ټیک شي او د کمې پورې به مونږ دا جګړې د مذهبي جتې د جهاد په نوم باندې د فساد په نوم باندې به دا لګیو د جګړې به رواني دواړو منځ کې لکه پریزیدنت ټرمپ دې پورې وویل چې د پاکستان او د امریکې تعلقاتو انحصار چې کوم دی هغه د افغانستان په امن په حواله سره دی. پاکستان وزیر اعظم دا خبر وکړه زما به کوشش دی چې زه طالبان دې ته تیار کړم. اوسه پورې مو کوششونه کړي دي، هغه امریکا هم د هغې تعریف وکړو، ټوله دنیا تعریف کوي. اوس به زما دا کوشش چې طالبان زه دې ته تیار کړم چې د افغان حکومت سره هم خبرې اترې وکړي او د باقاعده توګه د جنګ بندۍ اعلان هم وکړي. دا پازیټیو خبرې روانې خو په دې دوران کې لکه هسې مونږ ته پته چې د ټرمپ سټایل او عمران خان سټایل او مودي سټایل دا خو دیم داسې صفا خبرې کوي، د زړه نه خبرې کوي، ډیپلوماسي سیاست ډېر کم کوي. ټرمپ چې کومه خبره وکړلې نو لکه که خبرې ته وګورې خبره بده نه وه. هغه ووایي چېرې زه په افغانستان کې جنګ نه غواړم. کنی که په جګړه شوله نو اوس به چې کوم دی په هفته کې به چې کوم دی په میلیونه خلک به چې کوم دی پکې وژلي شوي او کېدای شي د افغانستان د سره د نقشې نه دغه واقع د نقشې نه دا مطلب نه دی چې دا به په ځمکه کې به وردن نه کړي. خو لکه لیبیا سره څه وشو، عراق سره شو، افغانستان سره خپله څه وشو. په ځای د دې چې د افغان قیادت او د افغان حکومت لکه دا ښې خبرې چې کوم وې دا هغه نګټیو سوچ سره رالم دکه خبرې د ټرمپ واخیستلې او زه ته دا وایم چې د افغانستان هغه کسان هم چا چې د افغانستان په خپله خرڅ کړی دی، چا چې د افغانستان جینکۍ خرڅې کړي، چا چې د افغانستان زنانه خرڅې کړي، هغوی هم چې کوم دی برید ته وکړل وي چې یاره دا زمونږ خلاف خبره شي. هم دا خلکو چې د دې امریکې دپاره افغانان وجلي دي، د دې پاکستان دپاره افغانان وجلي دي، د دې عربیانو دپاره افغانان وجلي دي، د دې روسیانو دپاره افغانان وجلي دي، خپله خاوره یې تباه کړې، خپل پلونه، خپل سکولونه، خپل هسپتالونه، خپل زنانه، خپل مشران، خپل هلکان دی وجلي دي. هغه خلک هم راپاڅي چې دا خو د افغانستان د عزت او د افغانستان د غیرت خبره ده. وروره د افغانستان عزت په دې کې دی چې افغانانو ته امن راشي. هی غریبانانو څلوېښتو کالونه چې کوم دی هم د دکې ټوپۍ او دا کوم خلک چې لګیا دی چېرې د نن خبرې کوي هم دې خلکو ته ګټې کړي دي، دې خلکو د جنګ نه ګټې کړي، دې خلکو بهر هم کورونه جوړ کړي دي، دې خلکو بینک بیلنسونه هم جوړ کړي دي، دې خلکو د افغان خاوره هم اخیستې ده، هر څه کړي دي. هغه را روان دي چې دا خو زمونږ په عزت باندې خبره ده. یاره ورسته عزت کم د څلوېښتو کالونه چې کوم حالات په افغانستان کې روان دي، پاکستان پکې خپله درنګ کولاو کړی دی، هندوستان پکې خپل کولاو کړی دی، امریکې پکې خپل کولاو کړی دی، د نړۍ هر ملک لګیا دی تاکې لګیا دی کار در پکې کوي. هغې سره خو ستا اوس ټرمپ که دا خبره وکړله چې یار زه نه غواړم هلته کې د جنګ زه نه غواړم هلته کې زه په امن سره په طریقې سره او پاکستان ته دا خبره وکړله چې یاره ته په دې کې خپل کار وکړه او که پاکستان کې دې کې کامیاب شو نو بیا د پاکستان او د امریکې د تعلقاتو بیا څه لیمټ نشته دی، که هغه فاینانشل دی، که اکنامیک دی، که هغه پولیټیکل دی، که هغه سټریټیجیک دی. نو ما دا یو خبره کوله چې دومره ښه یو ماحول جوړ دی. کم قیادت چې پاکستان کې راغلی دی هغه غواړي او دا افغانان ریالایز کوي چې یاره پاکستان دا وخت چې کم قیادت دی هغه غواړي چې افغانستان کې د امن راشي، افغانستان کې د جګړه ختم شي. امریکې قیادت که اسټابلیشمنټ غواړي او که نه، خو پریزیدنت ټرمپ غواړي چې د افغانستان نه زموږ فوجان وځي چې اوس وځي نو د دومره مو د ملک تباه که غرق مو کو کوره کوڅه په کوڅه مو روانه کړله، د کوم ځای نه راوختلی څوک پکې شپونکی و هغه پکې چې کوم دی وال لاډز جوړ شو، پکې د خبره د لاندې نه راغلی هماغه خلک کوم چې سم خلک و هغه چېرته لاړل. خبره دا ده نو ما دا وی چې کرې په دې وخت کې په ځای د دې چې موږ منفي سوچ وکړو پکار دی چې افغان قیادت دا اکسپټ کړی وی چې او جنګ نه غواړو، تباهي نه غواړو، ډېر افغانان تباه شو. اوس که چېرې پریزیدنت ټرمپ غواړي، عمران خان غواړي، پریزیدنت مودي غواړي یا نور غواړي نو پکار دی چې د دوی سره کومک وشي. نو ما وی چېرې د نننۍ ویډیو چې څومره ښه وزټ و د عمران خان هغه همره په افغانستان کې یا د افغانستان او د امریکې تعلقات د پاکستان د امریکې په تعلقاتو باندې یو نیګیټیو چې کوم دی اثر وغورځو چې دا نو پکار دا چې عمران خان وایي چې زه به ځمه طالبان کنوینس کوم چې هغوی جنګ بندي مو کړي، هغوی د افغان حکومت سره خبره مو کړي، دا اپریشیټ کول پکار و. پریزیدنت ټرمپ وایي چې زه نوره جګړه نه غواړم، افغانستان کې نوره خونریزي نه غواړو، هلته کې موږ غواړو چې په پوره من سره امریکې فوجان نه وځي، دا اپریشیټ کول پکار و. نو ما دا وایي چې په ځای د دې چې موږ هر یو شي ته په منفي سوچ سره ګورو، خپل سیاست دپاره
ما په خیال زه به دا ووایم چې افغان قیادت ته اوس دا پکار چې لږ د دې سیاست نه راوځي. ډېر مو وکړله، ډېر مو دا ملک تباه کړ، ډېر مو دا ملک د پاکستان دپاره لوټې لوټې کړو، د هندوستان دپاره مو لوټې لوټې کړو، د ایران دپاره مو کړو، د هر چا دپاره، یا امریکې دپاره، د روس دپاره، د هندوستان دپاره، د هر چا دپاره مو کړو. لږه حوصله پکار ده اوس، لږه اوږه ښکته کول پکار دی د افغانانو دپاره هم. دا زما یو اپیل هم دی او په ځای د دې چې نیګیټیو اوس ماحول جوړ دی، د دې ماحول نه فایده اخیستل پکار دی افغانستان د امن دپاره، پاکستان کې هم استحکام دپاره.